وی مولانا بجلیگر صاحب خو به کنزل دیر خور او مولانا بجلیگر صاحب خو به دیر توند و تیز لگی او دا خلق بیرتل نو ما وی والله چې د 100,000 روپو روټۍ درته په هوټل کې پرته یو مرچکې پکې یو لیش نه پروت کا خوان کوي دا څه ده کنه ده کتاله بهترین خوراکم سو کېږي او تون مرچ پکې نه یا اوږد فلفل دراس پکې نه پروت خوان کوي دا ترکاری نه کوي نو ما وی که د دنیا مجالسو کې علما بناستو ناس او د سار نمازیګره پورې د علماو به ته تقریرونه کول نو خلکو به سټونه کارول دا ملا صاحب به کله بس کوي دا به کله بس کوي خو چې اواز به چې مولانا بجلیګر صاحب راغی قسم په خدای که نه به چا انور ته کتل او نه به چا ګرمۍ ته کتل او نه به چا یخنۍ ته کتل او دا خلک به ښه کندل او بیا به یې ورته خندل او دا خو دا علماو شیوه ده نن خفه کېږه ما کنزل نن په مولا پسې او سپکه نن په مولا پسې دا خو نن د کافرو او د موږ بالخصوص د باطلو قوتونو یو اثر دی په موږ کې سرایت کړی دی یاد وساتئ زما ورونو د علماو د ازار نه ځان ساتئ یاد وساتئ زما ورونو علماو پسې بد مه وایئ قسم په خدای چې علما په هر میدان کې اصلاح کوي څوک د عقیده اصلاح کوي څوک د عمل اصلاح کوي څوک د اخلاق اصلاح کوي څوک د کردار اصلاح کوي څوک د سیاسي امور اصلاح کوي څوک د باطن اصلاح کوي خو علما په هر میدان کې تا نه پرېږدي زمونږ تاسو سره مینه ده مونږ غواړو د خدای نه چې خدایا د رسول الله مبارک د امتیان خدای دا جنت ته بوځي که ته ما ته کنزلم کې ده به دې ښکلوم که ته ما ته ستغم وی نو زما به د سر تاج زه به دې ښکلوم که ته دوزخ ته روان یې زه به دې نیسم چې نه ګورې دا د دوزخ لاره ده په دې مزه نو ازارمن نه شي او که د علماو سپېړې ووالې که نه د علماو سپېړې نو تباه به ګرځې تباه زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل په لاره باندې روان و کور ته نږدې شو یو سړی وله راغی وی امام صاحب یو تپوس ته نه کوم دا دومره ګټه سینه خو د دغې خلکو زمونږ خو نشته امام صاحب یو تپوس ته نه کوم وي څه وی وی هسې مې اورېدلي چې ستا پلار مړ دی او مور دې کونډه ده وی دا ډېره ښایسته او ښکلې ده هلکه زما مور سره ستا د ښکلې او د بدرنګې څه تعلق امام صاحب خو غټه سینه وه ستا مور چې ده نو دا ښکلې وه ستا ښایسته ده ښکلې ده هلکه دې کې دې څه غرض یاره ما ته به را په نکاح نه کې نو رښتیا ووایي والله که ما ته خو دا چا ووایي که نه نو چې په ځان خبرېږي په دا خښته به ول دا مازدیګر وایي ستا خدای بېخوبه سه ستا زما د مور سره څه کار زما مور ته د نکاح څه خبرې کوې لیکن د غټو خلکو غټه سینه وي د غټو خلکو غټه سینه وي دا سینه نن په دا دور کې په دا مخ د ځمکه او د اسمان لاندې د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن ده زه حیران په دې وخت کم دی زه حیران په دې حقیقت ته ته وایم زه دلته وټونو ته نه ودرېږم که ودرېږي دغه ملا صاحب به ودرېږي او نه جلیل جان به ودرېږي زه د نه ځان له وټ نه غواړم بنیاد د خبرې درته کوم بنیاد دا مولانا قاسم صاحب ودرو پرېږدو یې نه مفتي صاحب دا خو د دې خلکو کار دی دا سیاست خو موږ د مولانا بجلیګر صاحب نه زده کړی دی دا پټۍ موږ هغه نه زده کړې ده دا مفتی محمود رحمت الله علیه په موږ مولانا بجلیګر پېژندلی دی او دا مولانا غلام غوث هزاروي او مولانا حسین احمد مدني او شیخ الهند دا پټۍ ما د مولانا محمد امیر بجلیګر نه زده کړې ده زما وروڼو واورئ نو دا مې ځکه وې چې زه په دا فیسبوک سرخوړلي نه پوهېږم او نه را سره ټایم شته ده دی خو بعضې خلک وایي چې په دې د مولانا صاحب پسې ډېرې بدې ردې ویلې کېږي څوک یو څه څوک بل څه څوک بل څه نه بل مولانا صاحب سره ملاقات و یو 2 غنټې ناست و یو ځای کې څه ضروري خبرې وې
نو مولانا صاحب هم دا خبره یاره وي ما پسې سمې ستاسو سوچ دی نو وی خندل مې خبرېږي دي قصونه وي ډېر ښه وي ته خبرېږي چې زما متعلق زه به نه خبرېږم نو مې بیا نو ما ته هغه څه وي مولانا صاحب وی هر څه چې وی دا خو زما ایمان دا دی چې زه به دا خلک بیا هم د یهودو د ایجنټۍ او دا خلق به بیام د یهود د کلچر نه محفوظ ساتم انشاءالله العظیم دا زما د قوم بچی دی دا نه پرېږدم